نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. دا سورة حشر مدنی صورت تے اللہ سبحانہ وتعالی پدې کې د یهودو یو واقعي طرف ته ذکر فرمایي. د جنگ احد نه پس چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول مدینه منورې ته لاړو نو د مدینه خو شاکلو سره دی کې دا يهوديانو تقریبا 2 میلو په فاصله کې او دای خي غټي کلاګانې جوړې کړې او پای کې اوسېده. ډېر خوشاله ژوند تیرولو. غالبا دای په خپل کتابونو کې د دې ذکر اورېدلو چې د اخیری زمانه پیغمبر به دی علاقې ته راځي هغه بدل تکي د کیږي موږ بیا هغه باندې ایمان وروړو. په دې اراده باندې دی راغلیو د دې مشران. نو دای دغه تک اوسېده. بیا الله پاک ول ډېر دولت ورکو، ډېر مال او دولت نه دغه شو او دای بیا دغه تک ډېر خو وخت یې غټي کراګانې جوړې کړې وي. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکې معظمینه تشریف یوړو، هجرت وکړو مدینه منورې ته، نو دغلته هغه ټولو قبیلو سره خواوشا چې کوم وي نو هغې سره معاهدې وکړي د امن او د جنگ بندۍ او د حفاظت. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د یهودو سره دا معاهده وکړه که چېرې په موږ باندې یو فوج د بار نه حمله کوي نو تاسو به د هغې مدد نه کوئ، او که چېرې په تاسو باندې څوک حمله کوي نو موږ به د هغې مدد نه کوو. دا معاهده وشوه. او بیا بل دا خبره ده چې موږ به یعنی د ټول مدینه منورې په شریکه حفاظت کوو، چونکه مدینه د دیم خاریه وه او د مسلمانانو هم خاریه وه، د خواوشا د ټولو کلو خاریه وه. نو دی په دې باندې د سطحې وشوي، په دې باندې فیصله وشوه. بیا په دې کې جنگ بدر وشو او بیا جنگ احد وشو. خو دی په دې کې خپلې معاهدې څه په منځ کې ماتې کړي. په دې منځ کې بیا یو داسې کار وشو چې یو کسو چې د هغه نه 2 کسان مړه شوه. عمر بن امیه زمری د هغه نوم و. 2 کسان ته مړه شو نو د هغه خونبها ادا کولو هغه بل قوم ته چې د چا نه کس مړه شوي کسان مړه شوي نو د مسلمانانو نه خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم یعنی خونبها رقم راغون کو چندې وکا، ځکه چې د یو کس د مړ کېدو باندې تقریبا 100 اوښان چې کوم دی نو هغه خونبها ده. نو 200 اوښان ایله ورکولو. نو څه مسلمانانو نو دغه خواوشا د کلو والا نه راغون کو او څه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یاره دی هم په معاهده کې شامل دي، نو راشه چې د دی نم پکې څه حصه خو واخلو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته تشریف یوړو او بیا یهودیانو ته
وی چې د صلحنامې مطابق تاسو په دې کې شامل یې په دې معاهده کې، لہذا دا خونبها چې مونږه ادا کوو نو په دې کې تاسو حصه واخلئ. هغې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو کوټې دیوال سره کینولو او بیا ورته وی چې یاره مونږه خپلو کې مشوره کوو او مونږه چنده راغونډو او تاسو دلته انتظار کوئ، مونږه به دا تاسو له درکو. دی چې کله اخوا په خپلو کې مشوره شروع کړو دی وی دا خو عجیبه کار دی، مونږ په کاسې راغو او یاره دې سړي نه خو ځان خلاصول پکار دی، نه خو مونږ نه خلاصېږو. نو دا خپلو کې دا مشوره وکړه چې یو کس به بره وخیږي، یو غټه کاڼی به راوالي، هغه به د بره نه پرې راوغورځوي او دی به ترې لاندې چخ شي او مړ به شي. نو لحاظه مونږ به د نه خلاص شو او د کار به ختم شي. دی چې کله دا اراده وکړه او دی پسې روان شو، الله سبحانه وتعالی وحی راولېږله چې د دې ځای نه پاسه او دی ستا د قتل اراده کړې ده، لحاظه ته د دې ځای نه اخوا شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه بیا دې خوا شو او هغه بیا واپس تشریف وروړو مدینې منورې ته. او قبیله بنو نذیر په دې کې ډېره غټه قبیله وه. هغه چې کوم دی نو ته سوال جواب وکړو چې وایي تاسو له خو زه دغه به د مشاورت دپاره او د خونبها د پیسو دپاره او تاسو زما خلاف سازش وکړو، ما ته خو الله پاک وفرمایل د وحي په ذریعه سره، لہذا تاسو سره 10 ورځو مهلت دی. 10 ورځو کې چې تاسو دلته کې اوسېږئ کوم ورځو پورې، نو په دغې پورې به تاسو ته غږ نشي کولی. د 10 ورځو نه پس که ستاسو څوک سړی مونږ دلته کې ولیدو نو ستاسو سر به قلم کېږي. نو دی تیارې یا به د دې ځای نه چېرته وځئ او چېرته بس بل خوا لاړ شئ، دا مدینه منوره پرېږدئ. دی تیاري کوله په دې کې عبدالله ابن ابی منافق ته پته ولګېده، هغه په دونو لاړو او دی ته یې وویل چې تاسو ته څوک څه ویلی شي، ما سره 2000 کسان دي او زه به د دوی مقابله کوم او ستاسو دی ویښته نشي ازارولی. نو بس هغه هم ویل چې یاره دا خو 2000 کسان دي، دی زموږ په سر باندې ولاړ دي، نو مونږ بیا څه له ځو، هسې خپلې علاقې پرېږدو او خپل جایدادونه پرېږدو او ورڅه پرېږدو. نو هغه یې مثال شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 10 ورځې تېرې شوې او دی سوال جواب هم وکړو چې بس مونږ نه ځو، تاسو ته چې څه کولی شو هغه وکړه. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیارۍ حکم وکړو صحابه کرامو ته، بس چې 10 ورځې برابر شوې د معاهدې مطابق، د هغې نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته چړایي وکړه او د هغې نه ګیر چاپیر چې کوم دی نو هغه یې راګیر کړه او د هغې ګیر چاپیر چې کومې ونې بوټي وي، یعنې د کجورو دغه بعضې صحابو د غصې نه هغې ته اورونه ورته کړه چې یاره دی له غصه ورشي او دی راکوز شي د دې خپلو کلاګانو نه. دی چې کلاګانو کې ټول پټ شوي او د مخکې نه راشن ماشن ځان سره ډېر جمع کړو او محاصره جاري وه د صحابو او هغوی بیا کله به کجورو ونو ته یعنې اور ورته کو او دا دغه وکړو که نه. نو بعضې صحابه بیا په دې باندې دا نور صحابه منې که چې یاره دا کجورې تاسو ولې سوځوئ، اوس که چېرې الله پاک مونږ له دا فتح راکړه نو دا کجورې به بیا هم زمونږ په کار راځي، نو دې ته نقصان مه رسوئ، دا خو یو بوټی دی او دا خو میوه ورکوي، دا بیا مونږ له میوه راکوي، اوس دی له میوه ورکوي، بیا به زمونږ په قبضه کې راشي، مونږ له به میوه راکوي، نو لہذا تاسو دا سوځوئ ما. نو بس بیا هغه مسلمانانو نور سوځول بند کړ. خو دی چې کله بیا دغه وکړو نو بیا رسول الله بس دی بیا آخر کې چې تنګ شو نو دی په معاهده باندې اماده شو. نو دی بیا کسان راولېږل چې یاره بس مونږ ځو او مونږ له اجازت راکړئ، تاسو بس مونږ ته غږ مه کوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره بیا هم دومره رعایت وکړو چې تاسو په یو اوښ باندې یو کورنۍ څومره سامان وړی شئ نو دا یوسئ. نو دی څه چل وکړو چې دی بیا دغه دیوالونو نه کړی ورونه
او ارشي په کسر روان کو دیوالونه وغورځول چې یار دا د رهایش قابل پاتې نشي او اسنه د دین بیا مسلمانان فائدہ اوچته کی نو سم چې دینه کې دي شو هغه روان ویجاړ ک او دا غي نه بیا یو اوخ سامان د یوړو د اصلحي د وړو اجازه دی تنو د توري د غشو او د لیندو وغیرہ یا دا کوم برچی مرچی چې وی دا د نه شوړي دا چې بچاوړنو بس هغه به ته وایشته صحابه او ورته چې دا دلته کیدی نو هغه ته ټول ضبط کړي او د دین علاوه نور چې کوم د عام استوګن سامان او هغه چا په یو وخ باندې سوم وړې شو هغه یوړو او بس دغه در د یړومبه حشر دویم حشر دا سوره حشر د چونکه دویم حشر پدې کې داو چې کله دای بیا دغه ته خیبر کې ډیره موده اوسېده د دغه ځای خیبر ته لاړه درې واړه قبیلې چې کله دا د دغه ځای نه علاقه بدر شوي نو دی بیا خیبر کې اوسېده خیبر کې بیا ساز بازونه شروع کو د روم بادشاه سره د فارس بادشاه سره او دعوتونه به ورکول چې راشي په مسلمانانو باندې حمله وکړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې کله د سازشونو پته ولګیره نو دی مزید بیا دغه ځای نه وسته او دی بیا بیت المقدس شام او هغه لري علاقو په لاړ چې د مسلمانانو د اپروچ نه بار کمی علاقې وي روم فارس دغه طرف ته لاړ او یو خابل خوا چې کوم دی نو خواره شو نو د دې مسکن چې کوم دی نو خیبر کې ختم شو الله سبحانه وتعالی د دینا یعنی د عربو زمکه چې کوم دی نو هغه بالکل پاکه کا الله سبحانه وتعالی په سوره حشر کې اوس د دې ذکر فرمایي الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله پاک چې ډېر لوی مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانوي د الله پاک هغه څیزونه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وهو العزیز الحکیم او هم دی غالب او د حکمت خاوند دی هو الذي اخرج الذين كفروا دی هغه ذات چې راوی وستل هغه کسان چې کافران شول من اهل الكتاب لاهل کتابنا من دیارهم د دوی لکوروننا لاول الحشر د لومبي حشر په وخت کې کافران ځکه دی ته وی چې دی معاهده ماته کا او د الله او د رسول چې کوم دی نافرمانی وکا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړو ما ظننتم تاسو ګمان نه کولو ان یخرجو چې راوبزي دوی وظنوا او دوی خیال کولو انهم مانعتهم چې دوی به بچ کړي حصونهم د دوی کلی من الله د دوی کلاګانی د الله پاک نه فاتاهم الله پس راغی دوی ته عذاب د الله پاک من حیث کم ځای ته چې لم یحتسبوا کم ځای نه چې د دوی ګمان هم نو یعنی نو خو مسلمانانو دا خیال کې راتل چې دا دومره طاقتور قوم او قبیله او دومره مالدار خلک دا به څنګه مدینه منوره پرېږدي او نه د هغوی په ذهن کې دا خبره راتله چې دا به لا څنګه کېږي څوک به مونږ د دې ځای نه وباسي داسې قوت طاقت شته لیکن الله سبحانه وتعالی فرمایي چې الله پاک عذاب راولي او د چا د وستو اراده وکړي نو هغه ته پته هم نه لګي د هغه ګمان هم د هغه طرفه نه وي او الله سبحانه وتعالی هغه په هغه باندې هغه قوم مسلط کړي او د هغه ځای نه بوټ سوټ وباسي بیا الله پاک فرمایي چې وقذف فی قلوبهم او د واچولو په زړونو د دوی کې الرعب رعب د مسلمانانو او د محمد صلی الله علیه وسلم رعب الله پاک د دوی په زړونو کې واچولو او دوی د جنگ نه منې شو او دوی بغیر د جنگ نه چې کوم دی نو دغه علاقه پرېښوه یخربون دوی نړول وکړل بیوتهم کورونه خپل بأیدیهم پلاسونو خپلو و ایدی المؤمنین او پلاسونو د مؤمنانو یعنی د دوی کورونه خو څه خو دی روان کو
یعنی په زور زبردستی باندې ځکه چې تلنو د غصې نه ټول روان که چېرې دا د فایدې اخیستو قابل پاتې نشي هسې نه مسلمانان زموږ نه پس په دې کې بیا آباد شي او دوی پکې اوسېږي نو دوی ته فایده یي لحاظه هغه کوټې ورسې روان کړو د هغې چتونه یې ونړول ورونه یې ترې وویسته کړی یې ترې یوړی دا هر څه او څه د غصې نه لاندې چې کوم کورونه هغه مسلمانانو مات که د دې دپاره چې دوی له غصه ورشي او دوی راکوش شي او محاصرې کې چې دوی کوم بره ځانونه ګیر کړي چې دوی راشي او موږ ته مقابله شي فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت حاصل کړي اے خاوندانو د سترګو بس ګوره دې کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې د یو سړي د یو طرف نه خیال و ګمان هم نه وي چې یاره ما باندې به دا عذاب راځي ما باندې به دا بیماري راځي یا دا کار به ما سره کیږي لیکن هغه الله پاک چې څه کوي نو هغه وشي یعنی څوک هم په هغې کې څه نشي کولی ولولا او که چرې نه وې دا خبره ان كتب الله چې لیکلی وې الله پاک علیهم الجلاء په دوی باندې بېکوره کېدل لعذبهم نو خامخا به عذاب ورکړی وې دوی ته فی الدنیا په دنیا کې ولهم فی الاخرة عذاب النار او دوی دپاره په آخرت کې عذاب د اور دی یعنی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی په دې دنیا کې دوی له عذاب ورکو او په آخرت کې خو دپاره چې کله مړه شي نو هغه خو په عذاب کې وي ځکه چې کافران دي ذلک بانهم دا ځکه چې دوی شاقوا الله ورسوله مخالفت وکړو د الله او د رسول ومن یشاقق الله او څوک چې مخالفت کوي د الله پاک فإن الله شدید العقاب نو بېشکه الله سبحانه وتعالی سخت عذاب ورکوونکی دی ما قطعتم من لینة هغه څه چې پرې کړلې تاسو من لینة د کجورې اونې او ترکتموها یا تاسو پرېښودې هغه قائمة ولاړې على اصولها په خپلو جوړو باندې فبإذن الله نو هغه د الله په حکم سره دا ټول کار شوی وليخزي الفاسقین چې دې رسوا کړي بدکاران ما تاسو په شان نزول کې مخکې دا ذکر وکړو چې بعضې صحابه د غصې نه کجورو ونو ته اور ورته کو او د هغې نه غټې غټې لمبې ختي او لوخړې ترې ختي نو بعضې صحابه بیا منې که چې یعنی مطلب دا دی دا مه کوئ ځکه چې الله پاک موږ له فتح راکړي نو دا کجورې ونې به بیا زمونږ او دا میوه بیا مونږ خورو نو څه لاسې دا ضایع کوئ نو هغوی بیا منې شوه خو لیکن هغوی بیا په زړه کې په دې باندې پښیمانه و چې یعنی مطلب دا یاره دا کار خو مونږ نه غلطه شو نو الله پاک د هغوی د تسلی دپاره مو چې دا د الله حکم و د الله د حکم مطابق دا کار شوی دی د دې دپاره چې رسوا کي الله پاک دغه کفار په دې سره چې هغوی کته وته او د هغوی په ونو په بوټو او په هر څه باندې اورونه لګېدلي نو هغوی دننه سوځېده بیا الله پاک فرمایي وما افاء الله او هغه څه چې راوګرځول الله پاک على رسوله پیغمبر خپل ته منهم لدوینا فما اوجفتم علیه من خیل چې نه دی زغلولی تاسو په هغې باندې اسونه ولا رکاب او نوخان ولكن الله او لیکن الله پاک چې دی یسلط رسله الله پاک غالب کوي خپل پیغمبرانو لره على من یشاء پچا چې دی وغواړي والله على كل شيء قدیر او الله سبحانه وتعالی په هر څه باندې قادر دی دې کې ګوره الله سبحانه وتعالی دا وفرمیل چې دا کومه علاقه ما د دې یهودیانو نه واغېسته او ستاسو په قبضه کې مې درکړه نو په دې باندې نه تاسو اوښان وزغلول نه مو پیسونه وزغلول یعنی جنګ جګړه پکې ونه شوه بس محاصره وشوه او هغوی سره خبرې وشوې او په هغې باندې الله پاک
د رسول الله صلوات والسلام او د مسلمانانو رعب ورواچولو د هغې د وجې نه هغې هینډ زپ شو، یعنی بس لاسونه ودرول او د جنگ نه چې کوم دی نو کناره کشي وکړه او په صلح باندې آماده شو. د صلح مطابق دوی ته لار ورکړې شوه او لږ لږ سامان د یو اوښ برابر چې کوم دی نو دوی ځان سره یوړو او نو ټولې ځمکې ټول جایدادونه ټول هر څه یعنی د موټې مال یې صرف ځان سره یوړو او د اسلحه او هر څه ترې دوی نه پاتې شو. نو دا ډیره لویه رسوایي وه د دوی دپاره چې خپل جایدادونه خپل اسلحې او خپل هر یو شی هغلته باغونه وغیره پرېښوده. نو دا الله پاک د احسان په طور مسلمانانو ته فرمایي چې تاسو په دې باندې نه څه وینه وبهیوله، نه ستاسو چې کوم دی نو اسونه په دې باندې وزغلېده، نه پې اوښان وزغلېده، نه مو پکې څه مشقت وکړو او په دغه چې په خاموشۍ سره هغوی دغه علاقه پرېښوه، په خپل لاس باندې خپل کورونه روان کړه او د هغه ځای نه لاړل. لہذا دا الله چې څه کوي الله سبحانه وتعالی هغه کوي او هغه په خپلو قدرتونو او په خپلو کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو په دې باندې عمل توفیق راکړي، زموږ او ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او زموږ د نجات ذریعه دې وګرځوي. الله سبحانه وتعالی که په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایابې کوي، یا الله څومره مؤمنان مسلمانان دي په ټوله دنیا کې او څومره خلک دي ټولو ته هدایت نصیب کوي. او یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي د ټولو مغفرت وکوي. یا الله چا چې څه شرعي حاجات دي د خپل غیبي خزانونه یې ورته پوره کوي، رحم کرم والا معامله مونږ سره او د ټولو مؤمنان مسلمانان سره په دنیا او په آخرت کې وکوي. په آخر کې به دا عظیم الشانه کلمه نصیب کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.